خوش پیغمبر فرمایی صلو حلف كل عادل و فاسق او کما قال علیه السلام. د هر دینداری او د بېدینه تر څټ لمونځ کوي. مفهوم حدیث دا سردرېمې تفصیل کوي، بیا وضاحت وشي. اول خبره خدا دو میش پارین د منځه نورې مسلې کړې وې، نن د امامت مسلې دي. ځکه کله کله یاد ته ورته راشي کیسه ایستوزه مخ شه ایستوز نشته لیټ شه وچه پې ودرېده، یعنی مطلب یې میږي تاسو په منځ شه دا خبره خو درېمې لاله روزونه دا وړل وړل خو وي بیا میږ غوندې چې لمونځ یې پیرانه وي زده داسې یې مجبورۍ درته مخ شي. دا ډېر بهترین بحث راغلی دی. اول سوال خدا دا چې د امامت لایق څوک دی. حکم دا دی چې څوک په دا جماعت کښې تر ټوله نه عالم به مسائل فقهیه ای به احکام شریعه شریعت کې فقه مسئلې چاته ډېرې یو دي یاده مخ شي. حدیث الفاظ درېمې د اقرا اول خو ای نامې احناف مقصد او خلی چې د شریعت احکام چاته ډېر یو دي وي ادا درته مخ شي. خپل مطلب پاغي پسې بیا قاری بیا مطلب معمر او بیا مطلب ډېر پرهیزګورای تسلسل ډېرې خبرې دي به دا مند شي. خو اول حق دور عالم دی. کچېرې بالفرض دا سوچول چې په دا مجمع کښې ټول روغ را مړ باندې دامون یو په دواړه سترګې ډېر درک شو خو عالم و ډېر پوه دی فقه په مسلې نو علما یې چې دا اړین دا څه ده چې یو په فقه پوه دی په شریعت پوه دی دا ورته مخ شي. ادې کلیول ته د لمونځ وکړو اولدار صاحب بیا یې کلیول دا تور سپینه ول سړه په دواړه سترګې ډېر دی نه الله جل شانه یې چې تاسو شکلینا رنگینا ته نه ګوري. الله جل شانه دې تاسو تقوا ته ګوري. نو چې یو الله پاک علم ورکړی دی امام بخاری رحمت الله علیه هغه سړی دی چې د لکهاوی احادیث حافظ و بخاری شریف په قرآن پسې دومه مرتبه ده خطبه دو اول دی هړیند و نو وایي چې مور یې ډېره ورسره بېقراره وه اعلان یې غوښته چې یا الله زیی مې دی ډېر قابل ورته سترګوار یې کوي. دوی چیرې ودا وه په خوب یې ابراهیم علیه السلام ویلي. ابراهیم علیه السلام ورته چې زوی ته مې د دعو وکړلې خوږي ته چې ګواه چې ځای دې څرنګه ښه دی که نه مور یې چې موږ نکایې خوب ورچکه. امام بخاري رحمت الله علیه دواړې سترګې وې الله سترګې ورکړې وې. داسې کرامتي خواندون تېر شوي دي. نو الله پاک ډېره پویه ورکړې وه نو دا د امامت ورته وکړي. حدیث شریف شعر درېمې یوه بله خبره هدو چې درې قسمه خلک دا ستایي چې د دې لمنځي نه قبلېږي. پاک شي یو هغه بنده غلام دی چې د خپل اکا نه په منډه کو پټ شي